علاوه همدغه د سونو اف ام 96 په فیسبوک باندې هم تاسو د کتې شي لایو روان دي او دې سره تاسو د په یوټیوب باندې هم کتې شي. زمونږ د نن پروګرام منما بیرسټر محمد علي صاحب د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان صاحب دلته د اطلاعاتو لپاره دوی مشیر دی او د دې کار چې کوم دی هغه د حکومت د ډیرو خبرو او بلکې د حکومت د ټولو خبرو ترجمانی د هغې جواب کولی. ګیر چاپیره څه علاقو کې حالات لګیا دي بدلیږي او موږ په خپله هم هغه په خپلو سترګو باندې کتلی دي. خلکو ګیلې لرلې، سوالونه هم لرل او ډېرې داسې معاملې وې چې په هغې باندې په هغه علاقو کې خصوصا په سوات کې، په دیر کې، په نورو داسې علاقو کې چې هلته خلک غواړي چې هغوی ته دې جواب ورکړی شي. نو دا یو ضروري او مناسبه موقع وه چې مونږ ویل چې مونږ بیرسټر صاحب د موجودګۍ نه فایده والو او مونږ هغوی ته درخواست وکړو چې هغوی راشي او دلته کینی، ځکه چې هغه کمې معاملې چې کومې دي نو ټولې تړلې دي. د بیرسټر محمد علي صاحب سره د هغې غټه وجه دا ده چې دوی د امن دپاره چې کوم کوششونه په پاکستان کې شوي دي، د پاکستان نه افغانستان کې هم شوي دي چې دلته خلک تللی دي، هلته خبرې اترې کړي دي او د هغې څه نتیجې راوتې دي. منځ کې پکې دا چې څه روان دي نو دا چې څه باندې خلک خفه دي، د دې څه وجوهات دي، د دې دومره خبرو اترو نه پس ولې داسې وشو. دا ټول سوالونه موږ به کوشش کوو چې بیرسټر صاحب نه تپوس وکړو او د دې جواب وروړو او که د چا په ذهن کې په دې هکله باندې څه خبره وي نو چې کم از کم هغه خپل جواب میلو شي. بیرسټر صاحب ډېره مننه، تاسو وخت راکو، زمونږ د اوریدونکو کتونکي تاسو نیغ په نیغه ګوري لګیا دي او تاسو دلته موجود دي، ډېره مهرباني. اول خو به زه دا سوال کول غواړم چې مونږ تاسو نه وکته یو کال نه زیاتو شو، تاسو د پاکستان چې کوم هغه خلک وو چې هغې ته تحریک طالبان پاکستان به ویل یا به ول بل سل، هغې سره تاسو د خبرو اترو یو سلسله شروع کړه او دلته چې تاسو کله دا سلسله شروع کړه نو دې کې تاسو خلکو له ډېره تمه ورکړه چې اوس په پاکستان کې همیشه دپاره انشاءالله امن به راشي او بیا به داسې څه ګیلې نه وي. نو بیا ولې داسې علاقو ته داسې خلک راغلي دي، خصوصا سوات کې هم تاسو په خپل هم تصدیق کړی دی، نور خلک هم تصدیق کوي چې هلته څه خلک راغلي دي ناست دي، نو بیا ولې داسې وشو؟ محمود جان صاحب ډېره مننه، تاسو نن ماله دلته دعوت راکړو، موقع هم راکړه چې زه د خپلو خیالات تاسو سره شریک کړم، ستاسو اورېدونکو سره شریک کړم. دا یو ډېره زه ګڼم چې یو اهم او یو بنیادي ایشو دی دې وخت کې زموږ د خیبر پښتونخوا په تناظر کې، په سیاسي او معاشرتي تناظر کې او یو دغه دی یو خلک فکرمند دي چې تحریک طالبان پاکستان جوړ بیا پاکستان ته راغلل او دلته به بیا هغه ترخهګري او هغه یعنی د یرې او د دهشتګردۍ او فضا بیا جوړه شي او بیا به چې دی نو د خلکو زندگی، ژوند، مال دا به په خطره کې شي. اولنۍ خبره خو به زه دا وکړم په دې هکله کې چې دې وخت کې چې څومره تاثر دی او کومه یره ده، نو زه به دا بالکل صفا خبر وکم چې زما په خیال دا بې بنیاده ده. یقینا مسله شته، د دې نه انکار نه کوم چې مسله نشته، خو د مسلې نوعیت، د مسلې میګنیچیوډ، د مسلې سیریسنس، سنجیدګي هغه لیول نه دی کم لیول چې خلکو ته ویل کېږي یا د خلکو په زړونو کې چې کومه یره اچول کېږي، نو دا هغه لیول ته نه ده. یو یعنی خطره شته خو ډېره کمه ده او زه دا بالکل یقین سره ویلی شم چې انشاءالله د خیبر پښتونخوا حکومت هم او د پاکستان ریاستي ادارې هم په دې پوزیشن کې دي چې ډېر زر به دا لږ ډېره یره او دا لږ ډېر فکر چې کوم دی دا به د خلکو ختم کړي او دا مسله به بالکل مستقل بنیادونو باندې حل شي. اوس دا زه ولې وایم، د دې شاته یو خاص تناظر دی. میډیا چې روچته کې، سوشل میډیا چې روچته کې، خاص کر سوشل میډیا خبره وکوم نو پای کې ډېر زیات داسې ویډیوز دي او څیزونه دي وایرل شوي دي او د هغې نه دا ظاهر کېږي یا داسې یو تاثر ورکړی کېږي چې ګڼي د پاکستان ریاستي ادارو د خیبر پښتونخوا صحیح دوباره طالبانو ته حواله کړې، اوسپارلې، انډرسټینډینګ یې ورسره جوړ شو او داسې څه معاهده شوې ده چې طالبان به واپس راځي او بیا به هم هغه شانې سرګرمۍ شروع کېږي. زه ډېرو واضح الفاظو کې، کلیر ورډز کې او بالکل یعنی بغیر څه شک او شبې د دې خبرې نه انکار کوم. نمبر 1 چې داسې هیڅ قسم خبره نشته، تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ قسم معاهده نه ده شوې،
تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ قسم داسې انډرسټینډینګ نشته چې هغوی به بیا واپس پاکستان ته راځي په مسله شکل کې به راځي. زه بخښنه غواړم، همدلته زه یو سوال له مخکې کول غواړم. اول ځل باندې چې د افغانستان نه دومره لرې سوات ته کله دی راغه، اول خلکو ویل 500 وو، بیا د هغې نه پس ویل چې 100 شو، بیا خلکو ویل چې 200 او 300 شو، مسلسل زیاتېږي. څنګه تاسو وایئ چې دا خطر نشته؟ زه دې خبرې ته ځکه راځم چې زه دا وایم چې زه اول هغه تناظر واضحه کما چې په کم تناظر کې دا ایشو پیدا شو. دا نه پس به زما ستاسو د سوال جواب اتوماتیکلی زما په خبرو کې راشي. نو زه دا وایم اولنې خبره خو دا کوم چې بالکل داسې هیڅ قسم انډرسټینډینګ اچا سره طالبانو سره تحریک طالبان پاکستان سره یا هر یو نوم چې وته تواله هغه داسې یو ګروپ سره هم زمونږ هیڅ قسم داسې انډرسټینډینګ نشته چې مونږ به هغې دوباره دلته رابلو او اجازت به ورکو چې هغې دلته دوباره خپله هغه سرګرمۍ شروع کړي. نمبر 1. نمبر 2 خبره دا ده چې زه به درته اوس یو د دې لږ تاریخي تناظر کې به لږ خبره وکړم چې اوریدونکو ته دا خبره لږ واضحه شي چې دا خبره دسه او ولې د دې نه دا لږ ډېر مسایل راووته. جی ضرور ده. ټولو کې اولنۍ خبره خو دا ده چې تاسو ته پته ده یو جنگ شوی دی په دې خطه کې، امریکا رااله، د امریکې نه پس چې دی نو په افغانستان کې یو د امریکې د موجودګۍ خلاف د امریکي ځواکونو خلاف یو جنگ شروع شو. زمونږ افغان وروڼو هغه د جهاد په شکل کې هغه جنگ وکړ. د پاکستان نم ډېر خلک چې دی نو هغه هغې سره شامل وو، هغې ورسره جګړه کوله، په یو مورچه کې په یو سنګر کې دا جهاد کو. د پاکستان حکومت باندې د څه خلکو دا الزام چې پاکستان د امریکې مرسته کوي، د امریکې سپورټ کوي په دې جنگ کې. نو دا یو جواز جوړ شو د څه خلکو د پاره چې هغې د پاکستان خلاف هم جنگ شروع کی او د هغې په شکل نتیجه کې بیا سموده پس د تحریک طالبان پاکستان په نوم باندې خلک منظم شو، یو د پاکستان حکومت خلاف او د پاکستان فوج خلاف یو تحریک شروع کړ چې د هغې په نتیجه کې دلته جنگ شوی دی. 20 کاله تقریبا موږ په دې خاوره جنگ لیدلی دی. د هغې نه پس تاسو ته پته ده چې 2-3 اپریشن وشوې، غټې اپریشن د پاکستان فوج وکړې، اپریشن ضرب عذاب او اپریشن راه راست او اپریشن هغه 2-3 نور د رد الفساد او د هغې په نتیجه کې دا خلک واپس لاړل. دا چې کم ترهګرو چا چې جنگ کو هغې د افغانستان د پاکستان د خاورې نه افغانستان طرف ته لاړل او پاکستان یو قسم امن راغی. دا 100 کاله بالکل بیخي امن و. دې کې صورتحال کې یو تبدیلی په دې وجه رااله چې په اگست تیر شوي کال اگست په میاشت کې امریکي ځواکونه د افغانستان نه ووتل. امارات اسلامي افغانستان سره یو معاهده وشوه، د هغې د لاندې ووتل. چې کله امریکي ځواکونه لاړل نو د جهاد هغه بنیادي شرعي چې کم تقاضا وه یا کم ضرورت و ختم شو، ځکه چې غیر ملکی غیر مسلم فوج دلته نه لاړ. نو افغان طالبانو د هغې د دې نوي ډیولپمنټ نه بعد د پاکستان حکومت سره د پاکستان د حکومت نه زیات وزه دا وایم چې د پاکستان چې کم فیصله کولو والا جنگ کولو والا کم ادارې دي، هغه فوج هم دی زمونږ دغه دي، نورې منسلکه ادارې دي. نو دا یو انډرسټینډینګ را پیدا شي چې یاره اوس د تحریک طالبان پاکستان دا مسله حل کول غواړي. افغان حکومت ته 2 بنیادی چیلنجز دي او هغه اوس هم دي. اولنې چیلنج دا چې افغان حکومت دا کوشش کوي چې هغې ریکګنایز شي، تسلیم کړي شي قانوني طور باندې، دنیا ومني چې دا یو جایز حکومت دی او ورسره هلې ځلې او ارتباط او دغه ورسره اړیکې ورسره جوړې کړي. په هغې کې یو غټ رکاوټ د تحریک طالبان پاکستان د افغانستان په خاوره موجودګي ده، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان د یونایټډ نیشنز نه د اقوام متحده نه کلدم جماعت ډیکلیئر شوی دی چې کله ستا په خاوره باندې یو کلدم جماعت ازادۍ سره اپریټ کوي نو دا ستا په ریکګنیشن کې، دا ستا په تسلیمېدو کې، د دنیا د ستا په یو پرامن ملک په منلو کې یو رکاوټ، یو خنډ دی. نو د افغانانو دا کوشش و چې دا روغه وشي، تحریک طالبان دا مسله ختمه شي چې موږ ته خو یو هغه چې کم بین الاقوامي په موږ باندې کم نیوکې کېږي، کم دغه را باندې لګي، تور را باندې لګي، هغه خبره ختمه شي. یو بل دویم د تحریک د افغانستان د امارت اسلامي یو بله مسله دا ده چې هغې ته هلته کې په خپله خاوره باندې د داعش په نوم باندې یو ډېره لویه خطره پیدا شوې ده. او تاسو ته پته ده په دې تیر شوي یو کال کې داعش د افغانستان په مختلفو ښاریو کې او خاص کر په کابل کې ډېر زیات عملیات داسې کړي دي چې د هغې ترهګر عملیات او د هغې په نتیجه کې ډېر زیات خلک مړه شوي دي. نو هغې ته دا هم یو دغه وه چې که فرض وکړه دا نه چې دا حالات داسې شي چې دغه خلک اخوا لاړ شي د داعش مرسته شروع. د تاسو په دې خبره کې یو خبره اډ کوم، په خپل لګونتي وخت پروسس په افغانستان کې کتلې په هغه دوهم معاهده کې دا هم لیکل شوی دی چې د افغانستان ځمکه به د کم بل ملک خلاف په استعمالېږي
نو د دوه معاهده به ورسره ماتېږي. دا هم پکې د هغې دپاره یو ډېره لویه مسله ده. یو مسله ده بالکل بالکل دی او په دې باندې زموږ یې سره خبرې هم شوي دي چې که ستاسو خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي نو دا د دوه او دا یې نه علاوه د دوحه معاهدې نه علاوه دا د بین الاقوامي قانون چې کوم ایز اټ سټینډز انټرنیشنل لا چې کوم بین الاقوامي کنونشنز دي د هغې هم خلاف ورزي ده. او بیا به یې کې څه کېږي بابر سے پای کې بیا صرف دا نه کېږي چې معاهده ماته شو زه دواړه کورونو کې کېنی پارم نه چې کله د افغانستان د خاورې نه زما په خاوره ډز کېږي ګوله راځي یا یو ترهګر راځي او زما په خاوره کاروایي کوي بیا واپس ځي نو ماته بیا د ریټیلیشن حق دی په بین الاقوامي زه هم بیا ډز کوم ما پسې راغلم زه به یې مولم او زه به بیا ماته دا هم حق دی دې ته رایټ ټو هارټ پرسوټ هم وایي چې ماته بیا دا حق دی چې زه بیا د هغه په خاوره لاړ شم او هلته خپل دښمن ورپسې افغانستان ته ورشم. نو د دې نه به په دواړو ملکونو کې معاملات خرابېدل د دې نه به په دواړو ملکونو کې ټینشن زیاتېدو. نو د افغان امارات اسلامي دا یو خواهش و چې یاره دا مسله بس مستقل بنیادونو باندې ختمه شي او موږ هم دغه غواړو پاکستان حکومت هم دا غواړي چې بس جنګ وشه ختمه شو اوس دا خبره ختمه شي. تاسو کوم دي په افغانستان کې چې کله حکومت راغونو دی ویل چې بس اوس په کار دی چې نور جنگ بند شي ځکه چې الته خو د هغې د ارمان مطابق یو اسلامي حکومت راغو او هغه چې زمونږ د پاکستان چې کوم خلک وو چې هغوی الته هغې سره ملګري وو هغه وایي چې نه اوس هم په پاکستان کې هم اسلامي حکومت راولو نو هغه وایي چې دا زمونږ حق دی. په دې باندې به تاسو وایي په دې باندې ګورئ دا خبرې مونږه د افغان امارات اسلامي ملګرو سره هم شوي دي او تحریک طالبان پاکستان والا سره په مخامخ هم دا خبرې شوي دي چې اسلامي نظام دی ټیک دی اسلامي نظام زموږ په خاوره د اسلامي نظام مونږ دا وایو زموږ دا موقف دی چې په پاکستان کې اسلامي نظام دی د پاکستان آئین روچت کدا ولنې پاڼې نواله تر اخیری پاڼه پورې صرف د اسلام خبره ده. په پاکستان کې داسې یو قانون نشي جوړې دی په پاکستان کې داسې یو حرکت نشي کېدی کم چې د اسلام د قرآن او د شریعت او د سنت د اصولو خلافي. دا زمونږ یو سیټ اپ دغه د سیستم دی ټیک ده پکې جوړیږي داسې کاروایی هم کېږي خو هر کله چې د قانون په نظر کې راځي نو هغه غیر قانوني ډیکلیئر کېږي. یو اوس پاتې شو خبره دا چې ستاسو د اسلام کم نقطه نظر دی تاسو کم قسم اسلام وایې یا نظام غواړئ نو په هغې باندې به خبرې وکړو. تاسو پاکستان ته په پرامن طریقه واپس راشئ دلته تاسو د اسلامي نظام هر څنګه اسلامي نظام چې تاسو په ذهن کې کم صحیح دی د هغې لپاره جدوجهد کوئ هغې دپاره سیاسي لاره ده. دلته کې جماعت اسلامي هم شته دلته جمعیت علما اسلام هم شته دلته کې تحریک لبیک پاکستان هم شته ټول وایي موږ اسلامي نظام غواړو هغې یې سیاسي جدوجهد کوي تاسو راشئ هغې کې شامل شئ خپله نوې سیاسي پارټي جوړه کړئ او د اسلامي نظام دپاره سټرګل کوئ خلک که تاسو سره تیار یي او ووټ درکړي او ستاسو په هغه نقطه نظر باندې دغه کوي اتفاق کوي د سره نو حکومت جوړ کړئ. په دې کې څه مسله ده چې دوی وایي چې زموږ خفه په دې یو چې موږ پاکستان ته وایو چې موږ له د قبایلي سیمو واپس راته فاټا کوي چې موږ په دې کې ژوند تېرو نو په دې کې تاسو د دې دا خبره منلو ته حکومت څومره تیار دی؟ ګورئ دې کې زه دا خبره کوم چې کله زموږ دې سره بیا د مذاکراتو خبره راله که نه دا ما دا خبره هم د هغه ځای نه ځکه سټارټ کوله چې کله دا سچویشن په افغانستان کې بدل شو نو په هغې کې بیا د دې سره دا رابطې شروع شوې په هغې کې بیا یو وخت داسې راغی چې د طالبان د تحریک طالبان پاکستان هم او د افغان امارت اسلامي هم دا نقطه نظر راپورته شو رامخې ته شو چې تاسو اوس د پاکستان نه عوامي خلک راولېږئ کم چې د مختلفو سیمو نمایندګي کوي قبایلي مشران وي سیاسي خلک پکې وي چې موږ سره اوس په دې موضوع باندې مخکې خبره بوزي هغه سلسله کې بیا دوه جرګې لاړې چې په هغې کې زه هم موجود وم او زمونږ تحریک طالبان سره مخامخ په مخامخه خبرې وشوې په هغې کې د افغان امارت اسلامي مشران بطور ثالث ناسو ای پکې د جرګې سهولتکار او د ثالث کردار پکې هغې کو په کې سراج الدین حقانی صاحب خلیفه صاحب چې ورته وایي د افغانستان وزیر داخله دی غټ کمانډر دی هغه هم پکې موجود او د هغې نور ملګري هم پکې موجود الته دا خبره راغله د تحریک طالبان پاکستان د طرف نه چې د روغې د پاره چې کوم موږ مذاکرات کوو پای کې زموږ یو شرط دی چې فاټا چې کوم انضمام شوی دی دا د واپس شي په دې باندې موږ ویل چې ټیک ده دا تاسو مطالبه ده خو تاسو مطالبه کې خدا مونږ ودا مطالبه خپل ملک خپل خلکو سره چې کوم فیصله کولو والدی سره خبره کو او په دې پارلیمنت ته ګوره دې کې صرف دا خو نه راکنه چې دا به زه فیصله وکم چې فاټا واپس شو فاټا د فاټا انضمام د یو آئینی طریقې کار د لاندې شوی دی ترمیم شوی او د پارلیمنت پکې یو کردار یو طریقه وا د پارلیمنت په ذریعہ شوی دی اوس که دا شی مونږ ریورس کوو نو به حق پارلیمنت ته بزو هغه آئین کې به ترمیم دوباره کیږي
دا دومره اسان کار نه دی. یو په دې کې به د پاکستان هغه غټي سیاسي پارټۍ د چا چې په پارلیمنت کې نمائندګي ده هغه به په اعتماد کې اخیستل غواړي، ایسر به خبره کول غواړي، او د دې ارسنه علاوه به د فاټا د عام ولس نه هم تپوس کول غواړي چې آیا هغوی په انضمام خوشحاله دي او که د انضمام ریورس کولو باندې خوشحاله دي. ځکه پاکستان یو جمهوري ملک دی او دا ټیپ فیصلې مونږه یو کس نشي کولی. بل د سپریم کورټ هم په دې کې یو ډېر لوی کردار دی، ځکه چې سپریم کورټ کې ډیرو خلکو چې کله د فاټا د انضمام وشو نو ډیر ملکان، ډیر قبایلی خلک او نور خلک سپریم کورټ تم تللی دي، پټیشن یې کړی دي د فاټا د انضمام خلاف. نو سپریم کورټ هم دغه نوټس اخیستی، کیسونه لا سب جوډیس دي، فیصله پې نه ده شوې. نو دا ارڅ چې کیږي نو دې کې به عدالت حکومت خبره نه شو، تاسو په خبره نه شو کولای دی نو نم شو کولای. خو مونږ ورته دومره وې چې مونږه به دا ستاسو دا میسج، ستاسو دا مطالبه واپس وړو، خپل متعلقه خلکو سره په خبره کو او دا غي نه پس ومونګه د دې د پاره چې سم موقف تاسو دی هغه ورته وایو، دا غي چې سم موقف ته غي باندې بیا مخکې خبرې وکړو. خو مونږه دا موقفو چې زمونږ د خبرې اترې چې کوم رواني دي اوسه پورې مونږ د ټوپک او د ګولې په جبه کې خبرې کړې دي یو بل سره شل کاله. اوس به مونږ روان دي د دینه مخکې، اوس به د خبرو د مذاکراتو په شکل کې خبرې کوو، ټوپک په سایډ ته کیدو. دې کې زه یو خبره بالکل تاسو په دې نو هغه خو ټوپک سره راغی چې سره غلي دي کنه موږ یو منټ د دې راتلو نه مخکې اوس یو پکې امپورټنت پوینټ بل دی چې کم اهم خبره چې تاسو سره شریکول غواړم. هغه دا و چې په دې اولنی ملاقات کې مونږ په 1 جون باندې دا خبره کېدله نه په دې کال کې. نو مفتی نور ولی صاحب چې کم د تحریک طالبان پاکستان امیر دی هغه دا خبره وکړه چې تاسو راغلی بالکل مونږ د مذاکراتو تاسو سره ناس یو، مونږ غواړو چې د مذاکراتو شي، زمونږ مطالبه په خپل ځای هغه باندې به خبرې رواني. خو مونږ تاسو د دې جرګې په احترام کې، په عزت کې مونږ دا اعلان کوو تاسو ته چې تر اوسه پورې زمونږ څومره جنگبندي اوربندي شوې ده نو دا به یو خاص ټایم د پاره کېدله، د یو خاص ټایم د پاره به کېدله. دا ځل مونږ تاسو په احترام کې جنگبندي غیر معینه مدت لپاره ایکسټند کوو او تا حکم ثانی لفظ ټکی استعمال کو چې دا تا حکم ثانی با د جنگبندي وی تر سوچ په دې کې د یو فریق د طرف نه یا تاسو یا زموږ د طرف نه په غټه پیمانه خلاف ورزي ونشي. دا زموږ انډرستانډ خو خلاف ورزي نه دې تر اعظم کنم دې تر اعظم خو اول د تناظر هم چې خبره څه شی هوا دا به وی او د دې نه علاوه به مونږ خپلو کې دا خبرې کوو. مونږ ته واپس رالو چې واپس رالو میاش پس تاسو ته پته د دین علماء لاړل د دې زینا پاغه علماء کې ډېر قبایلی مشران نورم لاړل، بیا پکې علماء لاړل، مفتی تقی عثماني صاحب لاړو، انیف جالندری صاحب لاړ، دا علماء مولانا طیب صاحب د ثوابه دی لاړو. دا هغه کسانو کم چې د طالبانو د مشرانو استادان پاتې شوي او دای دی ال ته ډېر احترام دی دغه په نظر کې ایو سره ته خبرې اترې وکړي. دا غي نه پس بیا مونږ دا سوچ فیصله وکړه چې به مونږ دوباره زو. نو مونږ دوباره لاړو، مونږ چې دوباره لاړو په دې موضوعاتو باندې خبرې وشوې. تحریک طالبان پاکستان والا د فاټا په انضمام پر ریورسل باندې ولاړو، هغه ویل مونږ ته تاسو دې جواب راکوي. خیر هغه خبرې اترې چې زمونږ کله وشوې مونږ بیا په دې خبره اتفاق وشو چې ټیک ته دا خبرې به رواني. خو د جنگبندۍ نوعیت سره د جنگبندۍ نوعیت دی چې مونږ په یو بل حمله نه کوو. وړي داسې پیښې شوې وي هغه وخت کې په ساوث وزیرستان کې ډزمس شو، دغه شانته په جنوبي کې شو، دغه شانته د نورو علاقو کې نورو علاقو کې سه پولیس والے زموږ مړ شو وجلی شو. هغه تحریک طالبان پاکستان باندې د خلکو هغه الزام او چې د دې کړي د داعش والو پکې سکلیم کړو. نو موږ سره دا خبره موکړه. د خبرو کې یو خبره کلیر شو چې کما زما خپل انیشیټیو ما دا غیغه مشر سره چې کله خبرو کړو موږ په دې خبره باندې اګری شو چې ک تحریک طالبان پاکستان یو کاروایی کوي نو د هغه کاروایی به هغه اعتراف کوي، پریس ریلیز به جاری کوي، اخباری بیان به جاری کوي او وای به چې دا کار مونږ کړی دی. دا غي خپل ویل چې دا به مونږ کوو چې مونږ ته پته ولګي چې دا تاسو کړی دی. خو کله طالب په نوم باندې بلچا کاروایی کړي، د طالبانو د تنظیم یا د ټي ټي پی په نوم یا د یو بل تنظیم په نوم باندې بلچا کاروایی کړي، نو اب مغي وای چې دا مونږ نه دا کړی، دا نه به انکار کړي. دا زمونږ انډرستانډینګ وشو. دا بیان موږ لس دولس وخت چې ساغي اومنلو سیونه منلو دا زمونږ په خپلو کې انډرستانډینګ وشو. د دې انډرستانډینګ نه پس چې کله زمونږ خبره وشوي دی دوران کې ځکه چې موږ ته دا خبره وکړه چې ډیر خلک دا مذاکرات ناکامول غواړي، ډیر داسې دي چې ستاسو په صفونو کې یعنی د طالبانو په صفونو کې ډیر داسې کسان شته چې هغه نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي. د دې نه خبر دي او ما ورته دا مویل چې زموږ په پاکستان کې هم ډیر داسې ګروپونه شته چې هغه تاسو سره د خبرو
حامیان نه دي ای په مونږ باندې الزامونه لګي چې تاسو زمونږ د سرونو سودا کوي سیاسي جماعتونه دي او نور داسې بالکل نو دې باندې مونږ ویل چې د حالاتو د خرابولو د بچ کولو یو لاره صرف دا چې تاسو کاروایی مکوي خو که تاسو د مجبورۍ په وجه باندې او کاروایی باندې مجبورم شئ نو تاسو بیا اون کوي چې دا مونږ کړی دا او مونږ ته به د هرې کاروایی برخلاف او د هغې خلاف دای په جواب کې د جوابي کاروایی حقي موږ جوابي کاروایی هم کوو اګه بیا تاسو کړی د موږ تاسو خلاف هم اکشن لو بل چا کړی د بل خلاف اکشن لو دا زمونږ انډرسټانډینګ وشالتا موږ واپس رالو د دې انډرسټانډینګ کې بابر سے یو شی یاد ساتي چې کله موږ په کابل کې نو دا غینه 2 ورځې مخکې په دغه کې په شمالي وزیرستان کې په میران شاه کې یو مولانا صاحب شهید شو هغه باندې سمیع الله نومو هغه شهید کړو او داغه د شهادت نه پس الته کې ډیر لوی دغه جوړ شو احتجاج او درنه او هغه لوی مسله جوړه د هغه خبر ورته ما عمل توکړه مې ګور هغه چې ارچا وشته دي خو الزام پتا سو لګي نوم تاسو راځي اوس به مونږ سکو نو هغه انکار کوي دا مونږ نه دی کړي زمونږ مخالفو کړي دي زمونږ مطلب د چې کوم مخالف تنظیمونه دي هغه کړي دي او مونږ نه دغه کو خیر بهر حال دا خبره چې انډرسټانډینګ وشم چې واپس رالو او ما غرض باندې لامون کابل کې چې د ایمن الظواهری واقع وشو هغه سره د افغانستان او د پاکستان په منځ کې لکه مس انډرسټانډینګ پیدا شو د افغانستان بعض مشرانو دا بیانونه ورکړل چې دا ډرون چې دی نو دا د پاکستان نه راغلی و زمونږ په خاوره باندې دا برید کړی دی دغه شانتي نورم سه بیا داسې ټینشنز راغلل نو زمونږ هغه مذاکرات هغې سره لږ دغه شو کني زمونږ د ستمبر کې بیا د ملاقات پروګرام چې مونږ بیا زو خدي دوران کې بابر صاحب یو 2 واقعات شو په د پی ټی آی یو ایم پی ای ملک لیاقت باندې دیر کې ډزې وشو سلور کسان پکې ووجل شو او هغه پکې زخمی شو د این علاوه یو 2 واقعات نور په وزیرستان کې وشو د هغې نه هم غلط فهمي پیدا شو هغه باندې چې کله دا واقعات وشو نو ما وسره په خپل خبرې وشوې ټي ټي پی والو سره ټي ټي پی والو د ملک لیاقت حمله دغه کړه دا مونږ نه دا کړې وې دا زمونږ په نوم باندې که چا کړې د خو مونږ نه دا کړې دغه شانتي یو څو نورم حملې وي چې د هغې نه هغې انکار وکړو او سی ومنلې چې دا مونږ کړي دي خو هغې موقف دا و چې زمونږ په اډه باندې یا زمونږ په مرګرو باندې ستاسو قانون نافذ کولو ادارې یا پولیس او یا فوج او یا چا هغې پې راختلي دي او زمونږ کسانو په خپل دفاع کې ډز کړی دی او د ډز جواب کې ډز نو دا یو دغه وضاحت یې کړو خیر دې دوران کې سیلاب هم راغی د سیلاب په وجه نور زمونږ ټول هغه توجه اخوا شو فوج هم اخوا انوالو شو سیول حکومت هم اخوا انوالو شو نو دې کې لږ ګیپ راغی اوس ته وایي چې دا واقعیات په سوات کې څه شوي دي د دې نه زه درته یو خبره ډېره وضاحت سره کول غواړم او دا د ټولو چې کوم زموږ دا خبرې اوري هغې ته هم په دې خبره باندې کلیریټي ورکول غواړم چې په دې کې څه کسان خو چې کم پاکستان ته راغلي دي یا دلته کې خاص کر زه به د مټې هغه واقعه یاده کړمه مټې ته چې کومو طالبان راغلي وو پای کې هغه یو ډي اس پي صاحب پکې زخمي شوی وو هغه واقعه د هغې واقعې ورسره زما خبرې شوي دي ما چې ورسره کله خبرې وکړې نو هغې ما ته دا ووې چې زمونږ یو کس د هغه خور بیماره وه هغه د خپلې خور تپوس لتلی و ورسره خپل 2-3 مرګري مو او تاسو ته پته ده چې سوات ته خو ډایرکټ څوک نشي راتلی د افغانستان نه د دیر په لاره په غرونو کې راغلي چې کله رالل نو لوکل مرګري چې کوم سره خپل هغه حامیان یا سپورټران یا دوستان یا خپلوان دا مو سره شریک شو او طالبو دا لاندې چې کوم کسان دي ګوره اتري کې طالبان پاکستان سه حکومت نه دی چې پریزیدنت یو معاهده ساين کړي نو تر لاندې سپایي پورې معاهده لاړ شي او بل دغه دی کنه خو تنظیم دی یو تحریک دی یو ډله ده او ډېر خلک د دې نه بهر هم دي چې مرګري دي خو د تحریک لاندې وي هغه نه دي زه حملو کې صداسي نمونه هم راغلي وه چې د هغې په حق باندې چې کله موږ تپوس وکړو نو هغوی وویل چې دوی زموږ زاړه مرګري دي خو اوس موږ نه بیل شوي دي چونکې په شمالي وزیرستان کې چې کله اپریشن وشو اپریشن ضرب اسب هغې په نتیجه کې چې خلک خواره واره شو نو په هغې کې وایي موږ ډېر زیات تنظیمونو کې خلک تقسیم شوي دي کله خلک تقسیم شو نو بیا موږ ډېر خلک اوس زموږ په نوم باندې که چېرته څه کوي خو هغه زموږ عیسه نه وي نو هغوی زموږ ډسپلین هم نه مني زه به اوس لږ غوندې دا تپوس کوم تاسو ځان سره قبایلي خلک بوتلي مشران هم بوتلي په هغې کې تاسو سره څه تحریک طالبان چې کوم د خلک دي د دې خپلوان یاران دوستان خپلوان تاسو یې تجربه وکړه چې یار خپل ملګري مو له بوزو خلک مو له بوزو او دومره مذهبي مشران لاړ عسکري مشران لاړ قبایلي مشران لاړ یاران دوستان لاړ
نو مطلب دا دی چې موږ دا وګڼو چې هغه خبرې اترې چې کومې روانې وي هغه بس څه زیونه نه وي بس هغه نه بالکل ګوره چې کومې خبرې اترې روانې وي ډېر ښه طریقه باندې روانې وي زه خو په ذاتي حیثیت کې ته ډېر مطمئن وم ځکه چې تحریک طالبان پاکستان والا به هغې میټینګونه نه راتلل د ګوره په کابل کې نه اوسي کابل نه بهر د دې سرحدي علاقو کې اوسي د هلته نه به راتلل میټینګ کې به کېناستل موږ سره 3-4 ورځې به مسلسل ملاقاتونه وو ما ته خو د هغې کم از کم په دې خواهش کې څه شک نشته چې دا د هغې خواهش ضرور و چې زموږ خبرې وشو موږ دا مسله په خبرو کومو خلکو چې تاسو سره خبرې کولې دا د هغې خواهش زه د هغې خبره کوم بالکل او هغه څوک وو هغه مفتي نورولي وو نورولي مسعود کم چې د هغې د تحریک طالبان امیر دی دې وخت کې او ورسره رهبري شورا وه رهبري شورا د هغې هغه بالکل هغه بره هایسټ رینکینګ چې کم د هغې ډیسیژن میکینګ باډي ده پالیسي میکینګ باډي ده د هغې ده ټیک شو هغې کې د دې ټولو علاقو د جنوبي وزیرستان نه واله تر باجوړه پورې چې د هغې کم تشکیلونه دي تنظیمونه دي د دې نمایندګي وه نو ټول به پکې موجود وو هغې سره چې زمونږ کومې خبرې وې بالکل ټیک وې دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده باجوړ نه موږ ساسې کسان تللي چې د هغه رور موږ سره مولوي صاحب یو عبدالرحمن صاحب د هغه رور چې دی مولوي فقیر محمد دی هغه د طالبانو یو ډېر غټ کمانډر دی باجوړ دغه شانتې نور هم د کاري امجد دی د هغې د سوات یو دغه دی د هغه رشته داران موږ سره پکې تللي او هغې هلته کې بالکل مخامخ یو بل سره همدغه د روغې خبره کوله نو زه خو دا ګڼم چې هغه سیریس مذاکرات وو خو پکې مسله دا رااله چې یو خو پکې دا ګیپ راغی بل پکې د ډرون حملو په وجه باندې لږ معاملاتو کې لږ یو بل باندې شک شوبه پیدا شوه او درېیمه خبره پکې دا رااله چې د طالبانو څه کسان دلته ولیدلی شو یا په مسلح شکل کې یا خلکو یو دغه جوړ کړه چې یاره راغلي دي او دی خو بیا هم هغه خپل حرکتونه شروع کړل د هغې په وجه یو ټینشن زموږ په خپل ملک کې جوړ شو په خلکو کې یو یره خوره شوه د هغې یرې په وجه باندې حکومت هم دای خلاف کاروایی وکړه مټاکم پولیس لاړ فوجم لاړ دغه شانته د سواد په مختلفو علاقو کې چې کوم دا وړي کاروایی وشوي میډیا کې ما ډېر هایلایټ شوي د هغې په وجه باندې مذاکرات ختم شوي نه دي مذاکراتو کې یو تعطل راغی یو وقفه پکې رااله وقفه پکې زه ولې وایم چې مذاکرات ختم شوي نه دي چې مذاکرات ختمېدل به زه المنم چې کله د تحریک طالبان د پاکستان د طرف نه یو ډایرکټ میسج راشي چې اوس مونږ نور مذاکرات نه کوو سیزفایر ختم دزبندي یو منټ نه دې کې فرق دی بابر صاحب دې کې لږ معمولی غونته فرق دی فرق زوازې کول غواړم یو دی سیزفایر او یو دی مذاکرات ګور یو لوی شی دی مونږ هغې سره رابطې دي زه ستاسو په دې ریډیو باندې ستاسو ټول اورېدلو والا ته دا ویل غواړم زما ورسره ډایرکټ رابطې دي ما سره پرون د شپې زما خبرې شوي دي ورسره میسیجونه مونږ یو بل ته کنوی کو د هغې ریزن څه دی چې دا نمبر یې مونږ خپلو کې ایکسچینج کړي دي چې مونږ به فوراً رابطه کوو که څه قسم غلط فهمي پیدا کېږي چې زه تاسو ته خپل سیچویشن خولی شم او تاسو ما ته خپل ویلی شئ په دې تناظر کې زه دا وایم چې زموږ مذاکرات اوس هم روان دي خبرې زموږ روانې دي ډزبندي چې کومه وه یا اوربند چې ورته ویلی شي هغې کې یقینا اوس دغه راغلی دی کمې راغلی دی ځکه چې کم زمونږ انډرسټینډینګ په جون کې شو د هغې نه پس دا 3-4-5 واقعې داسې شوي دي چې د هغې په رڼا کې زه دا ویلی شمه چې د طالبانو تحریک طالبان پاکستان طرف نه چې کم د ډزبندۍ کم کمیټمنټ و هغه هغې بس ختم کوه ګوره ډزبندي ویم داسې د ډزبندۍ مخالفت هم هغې د اړخه زیاته شو بس وشوه لکه دا 2-3 واقعې ګوره هغې په مونږ باندې د هغې زمونږ نه ګیله ده وایي تاسو په مونږ باندې حملې کړي دي او مونږ دا وایو چې نه تاسو کړي نو دا خو ګوره چې کله جنګي نو یو فریق یو موقفي د بل موقفي خو دا مطلب نشو چې مذاکرات ختم شوي دي زه به دا وایم چې ډزبندي تقریبا دې وخت کې زمونږ هغه لیول نه دی ځکه چې یو دی د دې طرف نه د کورم ایجنسۍ کې په بارډر باندې زمونږ په آرمي پوسټ باندې اټیک وشو زمونږ سره سوال کوم تاسو به لږ واضح جواب ورکړئ زمونږ د پاکستان پخوانی سفیر منصور علي خان صاحب په کابل کې هغوی دلته یو نشریاتي ادارې ته یو انټرویو ورکړی دی هغوی دا خبره کړې ده که مذاکرات کامیاب نشو نو زمونږ د دې مسلې عسکري حل هم موجود دی عسکري حل دا دی چې بس بیا به مونږ کاروایی کوو آیا داسې خبره شته زه دا ګڼم چې اول خو د خدای نه کړي چې مذاکرات فیل شي ناکامه شي زما خو خپل دا خواهش دی ګوره محمود جان صاحب زمونږ د انساني تاریخ دا یو ثبوت دی زمونږ په مخ کې چې د دنیا هر جنگ اخره کې په خبرو ختم شوی دی جنگ د مسلې حل نه ګوري تعالی مسله د لپرولان کوي اوږدی په بیا به اخره کې په خبرو ختمه د دې جنگ هم حل 20 کاله مونږ جنگ وکړو کنه 21 کاله مونږ جنگ کړی دی امریکای دراتلو نه پس افغانستان کې د خبرو اترو اخره کې امریکا په خبرو باندې لاړه او
دا جنگ هم په خبرو او د دنیا په ډیرو ملک په برتانیه کې شینفین سره IRA سره آیریش ریپبلیکن آرمی سره جنگ د 100 کالو جنگ د 80 کالو جنگ په خبرو ختم شوی دی. نو دا کې دی نشي چې د مذاکراتو نه بغیر بل کنن دا مذاکرات مونږ ختم هم کو او بیا مونږ جنگ ته لاړ شو بیا به مې ورځ داسې راځي چې دا غي جنگ نه هم ستړي شو بیا به کینو چې راځي په خبره دا کم خلک ناست یو کدی په خپل نزي یو دا خبره نه مني کنه نو اخر خو بس کاروي خو به سخت کی کنه زګه چې اوس پورې خو ما په خپل په میډیا کې مکتري تاسو د خپل موریدري چې سره روان دي خو هغه سخت د سې کاروي یو غټ اپریشن چې دا بالکل ختم شي امولا نه دی کتل ګوره زه بیا د خبره تراشم چې زه دا غنم بیا به زه دا خبره کوم چې په دې کاروایی کې چې کم د طالبانو د سایډ نه د طالبانو نوم استعمالوم تحریک طالبان پاکستان نه مطلب نه دی زه هم چې کله د طالبانو طرف نه یو کاروایی کیږي داغي کسان لیدل کیږي نو ګوره درې مختلف انګلز دي داغي اولنې انګل دا دی یا اولنې شکل دا دی چې آب د تحریک طالبان پاکستان کسانی تحریک طالبان پاکستان به اون کوي وای بچاو دا زمون کسان دي دوه کاروي خو غي زموري قبول یو منټ کنه ادریس ته امن کمیټه او جی او د ادریس خبره کړې دا کورم ایجنسی کړې دا او په ساوث وزیرستان کې نارث وزیرستان کې چې کوم کاروایی کې کیپټن عبدالولی وزیر شهید شوی دی او نور وسره مرګري شهیدان شو د هغه کاروایی مې منلې ده خو زه دې کې یو خبره کول غواړم یو د TTP خپل اکشن دی بل د طالبانو په نوم باندې کاروایی ده د طالب په نوم باندې هر کاروایی ته TTP باندې نشي دغه کولې چې دا د TTP کاروایی ده ځکه چې طالب په نوم باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه د مذاکراتو خلک او دریم خلکو مسله خدای د چې امن دی راشي کنه خلک زړه ته ویم کنه نوم باندې خو صدر ګوره اول به د مسلې تجزیه خو کې بیا به حل ته بوزي کنه خلک امن غواړي خو خلکو تم د دې خبره په پویا پکار د چې هغه امن بسنګ راځي وغه کې رکاوټ ولې دی کې د اغوا د خلکو د اغوا کولو بیا د پیسو د غختلو او د بتې کالونه دام کیږي په دې کې ډیر مجرمانه سرګرمو کې ملوث جرایم پیشه خلک هم شته اغیم د طالبانو نوملی نو اوس هر کار په طالبانو باندې دغه کول چې نه دا تاسو کړی دی زد غنم چې دا هم غلطه خبره ده دا مونږ بیا ځان له دوکه ورکو اکچولی خپل سچويشن ته دغه ته نه ګورو حکومت سره خو معلومات څنګه دا کم خلک چې په زور خلکو نه پیسې غواړي بتغ غواړي یا خلک اوچتي یا داسې کارونه کوي چې د دې د طالبانو سره تعلق نه وي چې چا سره تاسو خبرې اترې روانې دي د دې خلکو خلاف تاسو سره څه ډیټا موجوده تاسو د دې خلاف څه د کاروایی کړې ده د دې خلاف تاسو کاروي په کولو مټ کولې شي کنه د هغه لپاره خو بیا تاسو سناسه ګوري تاسو سره خبره کوم خو خپل اوریدونکو ته دلته د پروګرام اصل کې دومره اهم دی چې په دې کې د بریک اغستو هم له موقع نه ملاويږي تاسو خبرې ډېر زیات اهم دي نو زه اوریدونکو ګران اوریدونکو تاسو په دې پروګرام کې برخه هم اغستې شي زمونږ شمیره ده 091 52 54 143 091 تاسو هم پکې ټلیفون کولای شئ د بیرسټر صاحب نه کس سوال کول غواړئ نو تاسو هغه کولای شئ او که تاسو څه کال راشي نو موږ تاسو د هغه جواب هم ان شاء الله درکو وخره سره لګ دی کوشش کوئ چې خپل خبره ډیره لنډه کوئ او تاسو په ذهن کې کدا څه خبره وي چې د بیرسټر صاحب د هغه جواب ورکول ضروری وي اب هم اخلو نو ما ویل چې کم خلک په طالبانو کې نه دي او هغه جرم پیشه کاروایی نه کوي د خلاف څه بالکل کیږي ګوره پولیس کاروایی کوي مسلسل کاروایی کوي د اغوا یا د بتې کال چا تراشي دا خبره مونږه سو ظلم ما په خپل په میډیا باندې کړي دا پولیس وایي چې تاسو راشه الته FIR درج کړي چې څنګه FIR درج کړي مونږ ته قانوني اختیار ملو شو مونږ تفتیش کو هر کله چې دا پته ولګي چې دا کس پکې ملوث دی نمبر وسره شریک شي نورې دغه شریک شي پولیس تفتیش کوي او ډېر خلک پکې نیولیم دي په داسې حرکتونو کې سر صاحب سوال کوي جی السلام علیکم سو کې یو د کم زینا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سلامونه تاسو بابر صاحب او برسټر صاحب او ټول اوریدونکو ته وسیمه باد تعارف په مو کې خپل علاقې براته وای چې د کم ځای تاسو کال کړی پړا چینار سیټي نو وسیمه باد اجي خالق لګ لن سوال کوي چې زر ډېر خلکو جوابونه خجي ډیره مننه زه به دا وایم چې برسټر صاحب ولا خبرې ما ډېر په غور سره واورېدې کنه خو بابر صاحب موږ سره یو تپوس پیدا کېږي دلته کې کنه چې دوی تحریک طالبان پاکستان کې کوم ترجمان دی محمد خراساني صاحب کنه دا غي ما څه ولا خبرې اورېدلې دي په دې میډیا باندې ما څه غلا دا غوي موقف اورېدلې دی هغه وایي چې موږ به دې خاورې ته د وسلې ترځي
آیا د دې موږ ته واضح هغه کولی شي وضاحت کولی شي؟ ډېره مننه. Thank you so much. ډیره مهرباني. تاسو ډیر مهم سوال او هغه وی چې مونږ به تحریک طالبان سره چې چا سره تاسو خبرې کوي نو هغه وی چې مونږ به وسلې سره یو بل کال ملون بیا تاسو یې جواب ورکړي. جی سو کې یو د کم زینا. السلام علیکم. هلو هلو هلو. جی جی السلام علیکم. او وعلیکم السلام. څنګه سر جی؟ جی تاسو سو کې یو د کم زینا. مو تل نرین کړی دا تل بنګش. څه ویل غواړي تاسو پروګرام کې رنګ کړی دی که بل چالم کړی دی دلته ملو شوی دی؟ مو تاسو ته کړی دی تاسو پروګرام ګورو لکه ریډوم لګولی دا موږ دا خواسته کنه لکه دا کوم چې زنانه او د نارینه په هغه کې بیل پاس شو مهرباني وکړي چې په دې بیل دی غټ نه غټ اکشن واخیستی شي. دا خو بس موږ قانون نه شو د انګریز قانون شروع شولو. موږ مسلمانان شکر الحمدلله په وجه دا او ټول مسلمانان دي که په سرونه ورکړي خو قرباني کوي او دغه چې نور مسلمانان قرباني کوي. دا کوم بیل چې د ښځو او د سړیو په منځ کې پاس شو مهرباني دې وشي په دې د غټ نه غټ اکشن واخیستی. ډېره مهرباني. په دې به مونږ ډېر زر انشاءالله یو بیل پروګرام کوو په هغې کې به تاسو خبرې کوئ. اوس د نن موضوع چې دا د مذاکراتو د یو بل کال هم اخلو نو ګورو بیا بیرسټر صاحب نه د هغې جواب اخلو. جی څوک یې یو د کوم ځای نه؟ السلام علیکم صاحبه. وعلیکم السلام. رور څوک یو د کوم ځای نه؟ تا ملکان شاه فیصل خبره. خروره وایه که نه په زړه د څه سوال دی لږ زر وکړو که مختصر دی وکړو نو ښه وي وخت ډېر لږ کم دی. صاحبه دا ووایه که نه چې دا طالبان نه دي او دا خلک اغوا کوي. هر څوک چې هغه چې د پاکستان ریډ چیلنج کوي که نه خو ګناهګار دی که. بالکل ټیک ده. زه بیرسټر صاحب نه ستاسو د سوال جواب انشاءالله تاسو ته راوړم. ښه یو بل کال هم اخلو. بیرسټر صاحب ته یو سوال چې کم دی نو دا د مخکې راغلی و چې هغوی به وسلې سره طالبان وایي موږ راځو او بل دی وایي چې ریډ څوک چیلنج کوي نو موږ خو به هغې نه لکه په کار دی چې حکومت هغې ایثار کړي. جی یو بل کالر دی راسه. جی څوک یې یو د کوم ځای نه؟ د دوه سوالونو جواب کوم ورکو چې هغه وی چې موږ اصلي سره په هر صورت به موږ وسلې سره راځو. طالبان د افغانستان کې چې کوم موجود دي یا بل چرته موجود دي نو دی وی چې دا به وسلې سره راځي. تاسو ورسره خبره شوی و او دا بل هم تاسو ما چې څنګه خبره وکړله چې د دې خبرې نه سوال پیدا کیږي او نه لری لری پورې سه امکان شته چې مونږه د پاکستان په خوره باندې څوک هم د پاکستان د آئین او د پاکستان د قانون د خلاف ورزي اجازت ورکو. د پاکستان آئین چې څنګه ژوند تیرولو موږ ته حق راکوي خو د وسله ساتلو اجازه نشته او څنګه شته خو په لایسنس ته دین علاوه نشته. نه یو ځای جوپو کې ګرځي نه سوال نه پیدا کیږي. دا خبره ما ذاتی ضرورت بیا خبره خپل ځان باندې ذکر اولم چې زه پکې موجود ما ذاتی تور باندې د مفتی نور ولی صاحب سره ډایرکټ براه راست دا خبره کړې و چې مفتی صاحب د دې روغې کستا په ذهن کې دا خیالي یا ستا د مرګرو چې تاسو به واپس پاکستان ته راځئ په ګروپونو کې او په ډلو کې به ګرځئ د شکې او راکټ لانچرې به تاسو سره او تاسو به راځئ او د خپلې خوښې ژوند به هغه شانتې چې څنګه د نن نه شل کاله مخکې تاسو کوو هغه شانتې به تاسو د پاکستان په خوره. نو دا خبره خو کېدی اډو نشي او دې خبره سوچ هم مکوي دا به نه کیږي. د پاکستان قانون به منئ او هغوی په خپل هم دا خبره وایي دا خبره کړې ده چې د پاکستان د قانون د لاندې چې څه طریقه کار دی موږ به په هغه رازو نو موږ به په هغه رازو. نو دا خبرې روانې دي. زه به هر چاته دا ووایم چې څوک هم دا خبره اوري اما دا خبرې اوري چې بالکل داسې هیڅ قسم اجازت په چاته هم نه ملاویږي. چاته هم د اصلي د ګرځولو د قانون په لاس کې دا غستلو هغه چې کوم هغه مخکې به عدالتونه لګېدل او خلکو به فیصلې کولې او د خلکو د ژوند عمر سوال نه پیدا کېږي. پاکستان یو جمهوري اسلامي ملک دی دلته زموږ قانون دی د قانون مطابق به چلیږي. یو دویمه خبر د ریټ خبره ده چې څوک د ریټ خبره سو ریټ چیلنج کوي ریټ باندې به اس قسم کمپرومایز ریاست نه کوي. مونږ به آخري حد پورې ځو د خپل قانون او د خپل ریټ د امپلیمنٹ کولو د پاره د نافذ کولو د پاره. یو پاکستانی ته بم د چا یعنی
دغه خبره چې د سترګې دا یو معمولی د باڼه دا یو وختم د چا ازاریږي نو حکومت به داغي جواب دی او حکومت به ذمہ برسه چې زه په خپل په سواد کې 2-3 ورځې وګرځیدم الته چې د خلکو کوم په ذهن کې ډیر زیاتو خلکو په ذهن کې ما سوال وکړ نو زه په خپل غواړم چې زه دې هغه سوال وکم د خلکو دا خیال دی که داسې بله څه کاروی کېږي که بیا د کوره اوزو بیا نشو آی ډي پي کېدی په خیمه کې نشو اوسېدی بل چېرته نشو تللی زنانه د کوره نشو ایستی آیا داسې څه حالات د جوړېدو څه خطره شته چې بیا به دې خلکو ته وویلی شي چې تاسو د دې ځای نه وځئ او ځئ ورشه په پلانکی ضلع کې چېرته یو کیمپ کې پروزئ یا چېرته دغه وکړئ ځکه زما په خیال باندې دا یو ټولو کې لویه مسله چې هلته د خلکو ذهن کې د هغه دا ده بابر صاحب ما په د دې خبرو په شروع کې یو خبره وکړه اما تاسو دا ویلو چې خطره شته مسایل شته خو ډیر په لږه پیمانه باندې دي د هغې وجه هم دا وه ما دا خبره هم په دې تناظر کې کړې وه چې نن په سوات کې یا د پاکستان په مختلف ځایونو کې چې په سیمو کې چې کم حالات دي دا بالکل هغه شانتې حالات نه دي چې ته د دې کمپیریزن هغې حالاتو سره وکړې کم چې دلته تیر شوي دي په سوات کې په 2008-9 کې او په وزیرستان کې په خپل وخت کې دا سي حالات نه دي ګوره هغه وخت کې سچویشن بلو هغه وخت کې طالبانو باقاعده په سوات کې په مختلفو علاقو کې عملداري قائمه کړې وه ریاست ریټ ختم شوی و هغې به باقاعده د ګروپونو د ډلو په شکل کې مسله ګرځېدل وجلبې هر کاروایي هغه وخت کې سچویشن بل شانت ځکه د هغې خلاف فوجي کاروایي وشوه فوجي اپریشن وشو اوس داسې خبره نه ده که چېرته ښکاره شوي هم دي خلکو ته نو په غرونو کې د مټې نه بره پیوچار په غرونو کې یا چېرته اخوا د وزیرستان په غرونو کې کلو داسې په کلو کې یا په کورونو کې د قبضې یا د علاقه باندې د قبضې څه سوال نه پیدا کېږي نشته او نه به دې ته مونږ اجازت ورکو او که هر کله کم ځای کې دا درته زه نن هم وایم نن دې مونږ ته اطلاع راشي چې په دې فلانکي ځای کې دومره طالبان مسلح موجود دي او حکومت د پاره خطره د خطرې باعث دي خلک یری یا خلکو باندې زور کوي نو یکدم به کاروایی کیږي هغه کاروایی که پولیس کولی شي نو په پولیس په کیږي او پولیس الریډي لګیا دی کاروایی کوي او که نه کم ځای کې د فوج ضرورت وي هلته به فوج راځي به فوج به کاروایی کوي خو زه دا یقین ورکول غواړم خپل ټول پاکستانیانو ته په حق لم د خلکو په ذهنو کې ډېر سوال نو چې دا اوږد د قطارونه به یو بیا به هغه حالات به راځي لغونته د دې هم لکه زه دا نه ګڼم چې هغه صورتحال به ننم بابر صاحب ننم بیګا د شپې زما ملګری دی د صوبایي اسمبلی رکنو د سوات نه بیګا د شپې په 11:30 بجې پورې ما سره دلته په پېښور کې د 11:30 بجې هغه وته دی او خو په خیر خیریت باندې شپې 2:30 بجې هغه خپل کور ته رسېدلی په دې هکله باندې تاسو هیڅ قسم داسې خبره چېرته ګوره پیښه کېږي نو ګوره زما خبره وره پیښه خو په لندن او په نیویارک کې هم کېږي څوک در باندې راشي یا تاسو کغوا کی یا د پزور د نه پیسې وباسي یا ډز مرګ جوړلا دا هغه ادریس خان ته چې بم کې خوده شو کنه هغه نه پس تاسو څه د کارونه کړی دي چې هغه نه پس مونږ دا وګڼو چې اوس به دینه پس په بیا داسې نه کیږي ګوره د بم د کې خودو خو خبردار چې بم کم داسې په کلو او میدان دغه شو چې مخکې نه اعلان شو چې نن به مونږ دته دی ځکه بم دوه را دي شي څوک دی رانه منی کی خو په پټه باندې یو بم او کاروایی هغه بمونه خو په پېښور کې 14 نه دي شي په اسلام آباد کې نه دي شي دا خو ګوره دا خو چې په پټه یو کار کې نه خو ارزه کې کېدی شي خو په لندن او په امریکا کې ولې په امریکا کې دا 9/11 نه دي شوی خو خبره دا ده چې لکه څنګه کاروایی وشوه فورن مخنیوه مشوه فورن دغه خلاف چې څومره تفتیش ته تحقیقاتي ادارې لګیالي تفتیش کوي هر کله چې موږ ته دا پته ولګی چې دا کسته نسوبه ګوره په پېښور کې سوره واقع شو سیکان دلته وجلی شوی دي دلته اس ایچ او صاحب وجل شوی دی دلته نور سوره پولیس والو باندې ډزې شوي دغه شوی دی کنه د هغې پولیس فورن تفتیش کړی دی چې کم ځای کې کسان نیولي هم دي سزاګانې ورته شوي دي نو بالکل د یو سیکنډ دپاره هم دا کمپرومایز نه کېږي چې چونکې دې کې د طالب نوم راغلی دی نو موږ به د طالبانو د یارې اوس کاروایي نه کوو داسې هېڅ قسم خبره یو کال دوه به نور والو بیا به د هغې نه پس زما په خیال باندې چې موږ سره خو وخت ختم خو یو شی به زه بل واضحه کولم غواړم تاسو خیر بیا هغې نه پس کال هغه دا ده که نه چې دلته کې یو خاص کر یو سیاسي پارټي ده چې د هغې په خپل وخت کې هغې طالبانو ته مینتونه هم کړي دي زارې هم ورته کړي دي پخپو هم ورته پرېوتي دي علاقې هم ورته پرېښي دي نن د هغې مشرانه نوم نه اخیستل غواړم نوم یې په دې نه اخیستل غواړم چې د هغې هغه 2 کسانو له زه عزت نه ورکول غواړم چې د هغې نوم په ریډیو واخیستی شو هغې بیا دا الزام لګوي په حکومت باندې په صوبایي حکومت هم په ما باندې ذاتي طور باندې او د پاکستان په فوج باندې چې پاکستان مذاکرات کوي او د پښتنو د سرونو سودا کوي نو هغې ته زه دا وینا کول غواړم
چې د پښتنو د سرونو سوداګانې تاسو کړې وي، مونږ د پښتنو سرونو سوداګانې نه کوو. زمونږ په وخت کې طالبانو سره روغه نه ده شوې، مونږ یې سره معاهده نه ده کړې، مونږ یې سره صرف خبرې کوو او خبرې تاسو هم کړې دي، پخپو مرته پریوتی جرګې مو مسره کړې دي، مونږ ورته نه پخپو پریوتی او نه مرته علاقه پرېښې ده. دویمه خبره داسې ده چې په دې مذاکراتو کې د صوبایي حکومت سره رول نشته. دا الزام لګي بیا کله د وزیر اعلی صاحب نوم اخلي، کله دغه باره کې نور غلط خبرې کوي. تاسو موجودګي د خلک وایي کنه چې دا صوبایي خو ګوره زما موجود زه ټیک د زره صوبایي حکومت یو عہدیدار یم، خو زه د صوبایي حکومت نه علاوه د ملک یو باشندم یم، یو شهریم یم د پاکستان. زما رول په دې کې د ریاست پاکستان د نمائندګۍ دی او زه په دې کې د صوبایي حکومت د عہدې نه د ډیر مخکې نه ماته لا دا عہده نه ملو، زه د دې نه مخکې په دې مذاکراتو کې، په دې خبرو اترو کې او په دې الوزلو کې شریکوم. نو زه خو یو د دې خبرې بالکل لکه کلیریټي غواړم چې خلکو ته د دې خبرې پته ولګي چې صوبایي حکومت منډیټ صرف دومره دی په دې ټولو خبرو کې چې هر کله د صوبې په خوره باندې غیر قانوني کار کیږي، کاغه د ټي ټي پی په نوم کیږي، کاغه د طالب په نوم کیږي او کاغه د یو بل ګروپ په نوم کیږي، کله داعش په نوم کیږي، مونږ به د هغې مخنیوه کوو، د هغې خلاف به کاروایي کوو. ډېر مهرباني. یو کال اخلم جی، تاسو یو کال دوه اخلو تپوس کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم سلام جی، در زمان جدون ضلع رپور نه جی خبره کومه صاحب ته سړی مشو ام دې ته جی دا رسوم جی دا لکه زیړو دا سوچ چې موږ به یو خار په یو لغونی کلی باندې دا به دی حکومت څنګه کوي او دا خلک دی جل یو سرکاري سره شل عوام وجې دي، نو دا دی څنګه عالمان دي څنګه کسی پیسې شروع دا به وشي دا چې دا ډول غفر ډګر ور نه دي. بیرستر صاحب په خپل خبرو کې جواب ورکو چې داسې د سکیدو امکان نشته چې هغوی سوي لګیا دي، د دې د کېدو څه امکان نشته. نو ګورو جی یو کال نیم بلم واخلو، بیرستر صاحب هم په دې باندې خبره کول غواړي. جی څوک یو د کم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اس کا نمبر بتا دیں. بیرستر صاحب یو کال به زما په خیال بلم پکې والو، بیا به هغې نه پس مخکې خبرې وکړو. جی څوک یو د کم ځای نه؟ السلام علیکم، د بیرنا شمس الاسلام. وعلیکم السلام شمس الاسلام صاحب، تاسو به څه ویل غواړئ؟ موږ سره وخت کم دی که بس خپله خبره وکړئ، یو لږ زر رانه سوال وشي بیرستر صاحب نو ډېر به ښه. خبره وکړه چې کوم دی طالبان ښکاره شي موږ ته اطلاع راشي، د هغې کاروایي وکړو. نو ملکنډ وجن کې دا څو واقعات وشو، باجوړ په ناظم باندې حمله بم خلاص شو، لیاقت ایم پی ای باندې او دغسې باجوړ دی په دی او دا دماکېږي. نو د دې د مخنیوي دپاره دې کې مخکې تاسو څومره اقدام وکړو چې دا کاروایانې بندي شي؟ ډیره مهرباني. زما په خیال باندې بس اوس موږ سره جی د کال سټیم ختم شو، دا چې کوم سوالونه راغلي د دې جواب د بیرستر صاحب نه اخلو. بیرستر صاحب دی وایي چې دا خو تاسو وایي چې کله راښکاره شي کاروایي به کوو، نو تاسو خبرې خو دا الریډي کړي دي، نو د دې که څه جواب تاسو ورکول غواړئ؟ بالکل دا شمس الاسلام صاحب چې کومه خبره دیر نه وکړله، زه بالکل د سره اتفاق کوم، د خبره صحیح ده. خو ما چې څنګه خبره وکړه زما مقصد دا دی چې هر ځای کې مونږ ته پته لګي، فرض وکړه پته ولګي چې دلته کې د ترهګرو د طرف نه، د دهشتګردو د طرف نه د کاروایي کېدو والا ده، نو فوراً به د هغې د مخنیوي دپاره پولیس او که پولیس نه نو فوج، خو پولیس اول زمونږ اولنۍ ایجنسي پولیس دی، هغوی به دا کاروایي کوي او کړې هم ده. لکه د ملک لیاقت په دیر کې په هغه باندې حمله وشوه، د پولیس پوره چاپې روانې دي، خلک یې نیولي دي، تفتیش روان دی، تحقیق روان دی. بلکې زه خو به ورته دا هم ووایم، دا خبره هم زه درته په ښکاره ډاګی کوم د خپلو ټولو ملګرو ته چې ما ته په خپله د ټي ټي پي د یو ملګري ټلیفون راغی او ما نه ګیله وکړه چې ملک لیاقت خو مونږ ویلي دي چې مونږ په هغه حمله نه ده کړې، خو پولیس لګیا دی زمونږ د مرګرو په کورونو چاپې وي، یعنی د ټي ټي پي په مرګرو په کورونو چاپې وي، زمونږ زنانه بې عزته کېږي او زمونږ خلاف کاروایي کېږي. نو زما نه یو قسم دا ګیله وکړه چې تاسو مونږ پسې ولې لګېدلي یې. ما بیا د هغې تفتیش وکړو، معلومات مې وکړل، نو هغې ته مې بیا دوباره وویل مې ستاسو مرګرو نه ټارګېټ کوو، خو چې پولیس ته هر قسم اطلاع راغلي چې یاره دلته دا کسان موجود کېدی شي، نو د هغې خلاف کاروایي کوي. کلو ملاویږي زی نور دا نه ده. دا مې ورته وویل مې زه مې ته یو کار وکړه، مې ته ما ته کسان وښیه چې دا ستا ملګري دي، دوی پکې نه دي انوالو، نو مې ځه مونږ ته وپتې مونږ ته څه پته لګي چې کم ستا ملګری او کم نه دی. یو خو دا خبره ده. خیر دا خو خیر هسې تاسو ته ما یو بای د وې د شمس الاسلام صاحب د دې سوال په جواب کې ما دا خبره وکړه چې قانون نافذ کولو والا ادارې به چرې هم د دې اجازت ورنکړي چې داسې کاروایي وشي. بل سیکیورټي زیاته شوې ده،
انټيليجنس والو باندې پریشر دی خبر برابر ورته وینا شوې ده وزیر اعلی صاحب زه تاسو دا خبره کول غواړم وزیر اعلی صاحب روزانه هر ورځ اجلاس کوي ډیلی بیسس باندې اجلاس کوي آی جی سره یو خرنه سوال کوم جی بس دا خبره سپیشل برانچ سره او د دې ټول کار نگرانی په خپل یو خرنه سوال کوم خلکو التم ډیره زیاته ګیله لرله خلک اوس په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره کوي چې نو وزیر اعلی صاحب په خپل په سواد کې ښکار نه د غي د پارټي خلک ښکاری تاسو خو د غي ترجمان یې هغه د دې معاملې نه لا تعلق دي کسه چل دی چې هغه داسې دي بابر صاحب زه خو په خپل دا غړم وزیر اعلی صاحب خصوص زله سواد ته تللې سواد کې خلکو سره د دې سیلاب کې سونه دورې کړي نه په دې معاملې باندې د امامن په مسله نه په دې حواله باندې ما ته توې کنه چې دا خبره یعنی د یرا او پروپاګاندا زیاته ده او په ګراوند باندې حقایق دومره نه دي سوره چې داغه هغه دغه خوره شوی څومره ده تاثیر څومره جوړ دی او د وزیر اعلی صاحب داسې خبره ده وزیر اعلی صاحب فیملی وسم په سواد کې دا کاغه یری دی یا داسې سړی غټه خبره وي نو لکه د زمونږ تیر شوی وخت کې کتا اوس ته یاد نه یو 14 شوی یو پټاخه خلاص شوی په دې 400 سره خو شاکه نو زمونږ یو ډیل وې مشر هغه په هلیکاپټر کې داسې منډه والی و چې خپل کور والے هم پرې خودله او غر شي او د پاکستان نه متخدی بیا په لندن او په سویډن کې ناستو نو وزیر اعلی صاحب خدای خپل کور سره خپل فیملی او سملته کېده او ماغه مټه کې رقم ځای کې چې دا واقعا په خمشه ډېر مشکل دی لکه څنګه تاسو چې کړی چې شته ویم ګوره موجود دی لکه نه خپل فیملی موجود ده نو د دین اندازه کېږي چې وزیر اعلی صاحب خپل خور کې په خپل خلکو سره خپل ولس سره موجود دی او ما چې تاسو څنګه وی روزانه کاروي کوي او ان شاء الله ډیر زر و ما تاسو ولته وینې زما چکر بلګو موږ ټول بزو زمونږ ایم پی ایس به ملته ناسي فضل کې ملته کېره ټول تل کې خپل خلکو کې مونږ به ان شاء الله دغه خبره وي چې سدی وی په یو په داس سره تر سویډن پورې رسی مالی دلې د رفتار د خپل مرګرو او هغه نو سه ډېر نن سبا دوزي موزي ولي نو هغه تم د وینا کومه چې یو پټاخه چرته په 400 کې خلاص شو نو د نر بچی تا وز بیا په 400 کې ونی وینم ما ته دوره باندې برستر سه موږ سره وخت ختم شو تاسو راغی دلته موږ ته وخت راکو زموږ پروګرام با خبره پښتونخوا کې تاسو ګډون کو ګرانو اوریدونکو ګرانو کتونکو تاسو هم زموږ پروګرام او کته موږ کوشش کوو چې دا معاملې چې کومه ده په دې باندې وقتن فوقتن د دې مختلف فریقین دي هغه سره په دې باندې خبره کوو د حکومت په حق باندې چې کوم زموږ سوالونو د هغه جوابونه برستر سه ورک سبب د خیر بیا سلور نوالي 15 بجې تاسو په خدمت کې حاضرېږو تر اوسه پورې ترغه وخت پر موږ ټول په دعا کې یا ساتي الله پامان